صلى الله عليه وسلم 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 والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. موږ تاسو پرون ویلي وو چې موږ به د اسلام د سیاسي نظام د دې تعریف کوو او بیا هم دا خبر کړې وه چې د اسلام سیاسي نظام دا له دریو ټکو نه مرکب شوی: اسلام، سیاست او نظام. د دې لپاره چې موږ د دې تعریف وکړو نو اول به د هر لفظ بیل بیل تعریف وکړو او بیا به دا مجموع من حیث المجموع چې دا د یو علم لپاره لقب او علم ده، بیا به په اعتبار د علمیت سره یې دې تعریف وکړو. او دې کې ویلي وو چې دا یو دلته نه بلکې په نورو ډېرو علومو کې به موږ تاسې همدغسې دوه تعریفونه کوو. دا هلته چېرته چې هغه علوم د علومو اسما په اصل کې یو مرکب اضافي توصیفي وي او بیا وروسته علم ګرځېدلی وي، لکه اصول فقه، اصول تفسیر، مصطلح الحدیث، علم الحدیث روایتا، علم الحدیث درایتا. دا ټول هغه نومان دي د بعضې علومو چې په اصل کې مرکبات دي، اضافي یا توصیفي، بیا وروسته علم ګرځېدلی. د دې همیشه دوه قسمه تعریف کېږي. یو تعریف په دې اعتبار چې دا مرکب ده، هلته بیا تعریف د اجزاو کوي. بل تعریف په دې اعتبار چې دا مجموع من حیث المجموع، دا یو علم ده، یو لقب ده لپاره د یو خاص علم. نو موږ هم دلته د اسلام د سیاسي نظام اول به دا ترکیبي تعریف وکړو چې دا یو مرکب لفظ ده د درې الفاظو. او بیا هم دا خبره هم وکړه چې د مرکب لفظ معرفت هغه په معرفت د اجزاو سره راځي. چې ته د مرکب لفظ د ټولو اجزاو تعریف وکړې نو هغه مرکب لفظ هم ته وپېژنې. د اسلام سیاسي نظام دا خو له درې الفاظو نه مرکب ده: له اسلام، سیاست او نظام. نو چې دا درې لفظ موږ هر یو وپېژنو، اسلام، سیاست، نظام، نو دغه مرکبه اصطلاح به موږ تاسې وپېژنو. نو دا به تعریف چې په دې اعتبار چې دا یو مرکب لفظ ده. وروسته به بیا د دې ټولې مجموع هغه لقبي علمي تعریف د اسلام سیاسي نظام څه مطلب، د دې څه معنا ده، هغه به بیا انشاءالله بیان. نو اول به د دې اول لفظ، نن به د اول لفظ اسلام ده، د دې تعریف کوو، د دې لغوي، اصطلاحي او د دې اطلاقات دا بیان کوو. اسلام دا په اصل کې مصدر ده لباب د افعال. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم والمفعول منه مسلم. دا د افعال باب ده، مجرد یې سلمه یسلمو ده، سمعه یسمعو، سلمه یسلم سلامتا وسلاما فهو سلیم وسالم. دا مجرد څه ده؟ دا لازمي ده. لکه موږ وایو سلم زیدون، زید سالم پاته سو، زید سلیم شو، روغ جوړ شو. صفت مشبه سلیم راځي او اسم فاعل سالم راځي. سلام دا په لغت کې سلامتیا ته وایي، لکه د الله تعالی په اسماو کې سلام راځي: اللهم انت السلام ومنک السلام. الله ته ولې السلام وایي؟ ځکه الله تعالی هم سالم ده له نقائصو، له عیوبو، له هغه نقصاناتو چې مشرکین او دا کمزوري خلک یې الله ته منسوبوي. جنت ته دار السلام وایي، د سلامتیا کور. جنت ته ځکه دار السلام وایي، جنت د دنیا خلاف، په دنیا کې مرضونه یي، تکلیفونه یي، نور مصیبتونه یي. جنت هغه دار السلام دی، سلامتیا کور ده، هلته به دا هېڅ هم نه وي. نو حاصل دا اسلام په لغت کې دا د افعال باب ده، مجرد یې سلمه یسلمو سلامتا. دا د اسلام هغه صرفي ګردان شو، صرفي تحقیق شو.
اسلام په لغت کې چاته وایي؟ اسلام په لغت کې څلور معناګانې لري، په څلور قسمه سره استعمالي. اول اسلام په معنا د انقیاد سره، په معنا د تابعداري سره، لکه په دې آیت کې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وویل چې ای ابراهیم خپل پروردګار ته تسلیم سه، منقاد سه. هغه ویل وایي زه ورته منقاد یم، تسلیم یم. اذ قال له ربه اسلم، کله چې ابراهیم علیه السلام ته د رب وویل اسلم، منقاد شه، تابعدار شه. قال اسلمت لرب العالمین، هغه ویل زه منقاد یم، تابعدار یم رب العالمین ته. اوس دلته دا امر چې سوی اسلم، دا هم باب د افعال ده. دا ابراهیم علیه السلام چې جواب ویلی اسلمتو، هغه هم باب د افعال ده. د دې ټول مطلب یعنی منقاد سه، تابعدار سه. نو د اسلام اوله لغوي معنا هغه انقیاد او تابعداري ده. دویم اسلام دا په معنا د مسلمانېدلو سره، لکه ویل کېږي اسلم زیدون. اسلم زیدون څه معنا؟ یعنی زید مسلمان سو، زید تابعدار سو. اسلم الرجل یعنی دخل فی دین الاسلام. تر اوسه پورې دا سړی غیر مسلمان و، اوس په اسلام کې داخل شو. دا د اسلام دویمه معنا سوله. دا معنا په قرآن کریم کې مستعمل ده. الله تعالی فرمایي فإن اسلموا، که چېرته دا یهودیان نصارا اسلمو، دا اهل کتاب اسلمو، که دوی په اسلام کې داخل سي، اسلام دین قبول کړي، فقد اهتدوا، نو یقینا دوی په هدایت باندې برابر شول. د اسلام درېیمه معنا اسلم یسلم اسلام، دا په معنا د چا نصرت نه کول، د چا مدد نه کول، د چا سره کومک نه کول. لکه مثال د تا یو ملګری وي، هغه ته څه مصیبت ورسېږي، تکلیف ورسېږي، دښمنان پرې حمله وکړي، ته هغه دښمنانو ته پرېږدې او خپله ځینې وتښتېږې. دې ته هم اسلم یسلم اسلام وایي. دا معنا په حدیث شریف کې مستعمله ده. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور ده. لا یظلمه ولا یسلمه، مسلمان د مسلمان ورور ده، مسلمان په مسلمان ظلم نه کوي. ولا یسلمه، مسلمان هغه دښمنانو کافرانو مصیبتونو ته نه تسلیموي، نه سپاري، خامخا د هغو نصرت او مدد کوي، د هغو همکاري کوي. یعنی د هغو خذلان ترک النصرت دا نه کوي. نو اسلم یسلم اسلام، یو څوک مصیبتونو ته ورپرېښودل. لا یسلمه یعنی لا یخذله، یو خذلان ترک النصرت نه کوي. د اسلام څلورمه معنا لغوي. اسلام دا راځي په معنا د بیع السلام. بیع السلام دا بیع څو قسمه ده. په بیع کې کله ثمني او مبیعه دواړه نغدي. زه تا ته وایم دا موبایل در باندې خرڅوم په 10,000 روپۍ، ته وایې زه اخلم په 10,000 روپۍ، ته پیسې راکړې زه موبایل درکړم. یو دا بیه ده، دې ته بیې مطلق وایي یا بیې مساومه وایي. یو داسې بیه ده چې په هغو کې مبیعه فی الحال وي خو ثمن یې وروسته وي. دا موبایل په 10,000 روپۍ در باندې خرڅوم خو پیسې به یوه میاشت وروسته درکوم. دې ته بیع مؤجل وایي ځکه په دې کې ثمن یې وروسته سوی. دومه بیع د دې بالعکس وي چې په هغو کې ثمن فی الحال وي، مبیعه وروسته وي. لکه ته یو چا ته ورسې، هغو سره فی الحال غنم نسته ده، نو هغه درته ووایي، ته ورته ووایي یا هغه درته ووایي چې زه به تا ته یو خروار غنم درکړم یوه میاشت وروسته. خروار په 1000 روپۍ، خروار په 50,000 روپۍ. اوس پیسې دې فی الحال ورکړې، واخله روپۍ، غنم به یوه میاشت وروسته راوړې. مبیعه پکې مؤخر سوه، مبیعه پکې په نیټه باندې سوه. دې ته بیع سلم وایي یا بیع سلف وایي. تعریف یې داسې کوي بیع العاجله بالعاجله، خرڅول دې وروستني شي په نغدو پیسو باندې، پیسې پکې نغد وي، مبیعه پکې وروسته وي. دې ته بیع سلم وایي، دې ته بیع سلف وایي. باب د اسلام هم په دې کې مستعملېږي. په حدیث شریف کې راځي وایي لا تسلمو، وایي د سلم بیع مه کوئ، خو کې کوئ فمن اسلم، که چا بیع سلم کول، فلیسلم، نو دی د بیع سلم وکړي فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم، په معلومه پیمانه کې، په معلوم وزن کې، تر معلومې نیټې.
نو داسې به ورته وایي 5000 روپۍ به درکړم ما ته به یو خوروار غنم راوړې چې هغه مثال 40 منه ده غنم به همداسې غنم وي او په پلانۍ نیټه به یې راوړې ټول شی به معلوموي بیا به بیې سلم کوي او که چېرته په بیه کې مبیعه او ثمن دواړه مؤخر وو دا زه به په تا باندې یو موبایل خرڅ کړم هغه یوه میاشت وروسته راوړم په 100 روپۍ په 10,000 روپۍ ته وایي زه به روپۍ بیا یوه میاشت وروسته راوړم دې ته بیع الکالي بالکالي وایي بیع د مؤخر بالمؤخر په حدیث کې له دې چې منع سوي ده نو بیع په 4 قسمه ده که مبیعه ثمن دواړه حاضر وو دې ته بیع مطلق یا بیع مساومه وایي که مبیعه فی الحال و ثمن په نیټه باندې وي دې ته بیع مؤجل وایي که ثمن فی الحال وي مبیعه په نیټه باندې وي دې ته بیع سلم وایي او که دواړه مؤخر وو هغو ته بیع کالي بالکالي وایي هغه دا څلورم قسم بیع د کالي بالکالي دا منع ده شرعاً په حدیث کې منع ځینې سوي او دا نور درې بیع مطلق بیع مؤجل بیع سلم دا درې سره دا جائز دي حاصل دا باب د اسلام اسلم یسلم اسلام دا په لغت کې 4 معناګانې لري اسلم یسلم اسلام په معنا د انقیاد تابعداري سره لکه د ابراهیم علیه السلام داسې الله وفرمایل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین دویم اسلم یسلم اسلام په معنا د دخل فی الاسلام لکه اسلم الرجل یعنی دخل فی دین الاسلام په دې آیت کې ذکر شوی ده دا معنا فإن اسلموا فقد اهتدوا یقینا که د اهل کتاب په اسلام کې داخل سي نو دوی په هدایت برابر سو اسلم یسلم اسلام یو څوک تسلیمول مصیبتونو دښمنانو مشکلاتو ته دا معنا په دې حدیث کې ذکر شوی ده المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه مسلمان د مسلمان ورور ده مسلمان په مسلمان ظلم نه کوي مسلمان د مسلمان تسلیم نه کوي مصیبتونو مشکلاتو کافرانو ظالمانو ته بلکې دغه نصرت او مدد کوي څلورم اسلام په معنا د بیع السلام سره چې هغه بیع العاجل بالعاجل خرڅول د وروستني شي چې مبیعه وروسته او ثمن فی الحال وي دا معنا په دې حدیث کې ذکر ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تسلمو تاسې بیع سلم مه کوئ بلکې نقد بیع وکړئ حکم کول فمن اسلم منکم که په تاسو کې چا بیع سلم کول فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم دا د اسلام لغوي معناګانې شوي اسلام په شریعت کې یا د اسلام اصطلاحي معناګانې شرعي معناګانې اسلام دا په 3 طریقه استعمالیږي اسلام په شریعت کې کله په معنا دی عبادات ظاهري وسره ایمان دا په معنا د عبادات قلبي وسره یعنی د زړه اعتقادیات دته ایمانیات وایي او په ظاهري ارکانو باندې عبادت کول دته اسلام وایي هغه لکه په حدیث جبریل په مشکات شریف کې 2 نمبر حدیث ده هغه ته حدیث جبریل وایي جبریل علیه السلام یو ورځ د نبی اسلام حضور ته راغی د انسان په صورت باندې په شکل باندې له نبی علیه الصلاة والسلام نه یو څو پوښتنې وکړې صحابه ونه پیژندل صحابه ګمان کول چې دا کوم مسافر ده له لرې وطن نه راغلی ده نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنې کوي نو اوله پوښتنه جنې وکړه اخبرني عن الاسلام وایي ما ته خبر راکړه له اسلام نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت پنځه خبرې ورته ذکر کړې شهادة التوحید شهادة الرسالت المنځ قایمول زکات ورکول د رمضان روزه نیولل او حج د بیت الله کول دا پنځه خبرې دا اسلام شو دا اخبرني عن الاسلام او دا پنځه خبرې دا ټول ظاهري عبادات شهادت ویل دا په خوله کېږي لمونځ کول دا رکوع سجده ده زکات ورکول دا ظاهرا به روپۍ راخلې فقیر مسکین ته به ورکوې روزه نیولل دا ظاهري د ارکانو یو عمل د خوراک نه کول چښاک نه کول خپلې بیبي ته نه نږدې کېدل حج کول دا له دې سفر کول دي والته طواف ده او عمره ده او بل ده طوافونه دي او عرفات ته تلل دي مزدلفه ده مینا ده دا ټول ظاهري عبادات بیا یې پوښتنه ځینې وکړه
وای اخبرني عن الایمان، ما ته خبر راکړه ایمان نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره. او تو ایمان راوړې په اندازه د خیر او د شر چې دام له جانب د الله نه. ګوره ایمان دا ټول اعتقادیات شو. ایمان راوړې په الله، په ملائکو، د الله په کتابونو، د الله تعالی په انبیاو، او په اندازه د خیر و شر له جانب د الله تعالی نه، او په ورځ آخره چې هغه د قیامت ورځ. دا ایمان شو. نو اسلام اوله معنا هغه دا ده چې اسلام هغه ظاهري عبادات ورته وایي، او ایمان هغه قلبي اعتقادیات ورته وایي. په دغو حدیث جبریل کې د دواړو بیل بیل تعریفونه سوي. اسلام ظاهري عبادات ورته ویل شوی، او ایمان قلبي عبادات. نو اسلام چاته وایي؟ په اوله معنا کې ظاهري عبادات دې ته اسلام وایي، او قلبي اعتقادیات دې ته ایمان وایي. په آیت شریف کې هم دې خبرې ته اشاره سوي. سارایان راغلل، قالت الاعراب، سارایان راغلل نبی علیه الصلاة والسلام ته، وی ویل آمنا، موږ ایمان راوړی، یعنی ایمان دې موږ زړو ته کته سوی، موږ په زړه کې یقین و باور لرو. الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي قل، دوی ته ووایه لم تؤمنو، تاسې لا تر اوسه ایمان نه ده راوړی، ولکن قولو، بلکې تاسې ووایست اسلمنا، موږ منقاد یو، موږ تابعدار یو، یعنی تا ته تسلیم یو. نو دا دلته الله تعالی له سارایانو نه ایمان نفیه کو، خو اسلامي ورته ثابت کو. معلومه ده ایمان هغه قلبي اعتقادیات دي، او اسلام هغه ظاهري تسلیم ده. یعنی تاسې ظاهرا تسلیم یاست، لمنځونه کوئ، روزي نیسئ، حجونه، طوافونه، دا هر څه کوئ، خو دا د ایمانم کاملا زړه ته نه ده کوز شوی. نو د کامل اعتقاد دغه نفي جنې وکړه، او ظاهري انقیاد او تسلیم دا ورته ثابت کړه. دا د اسلام اوله معنا سو. اسلام په معنا د ظاهري عباداتو. دویم، اسلام دا کله په معنا د ایمان راځي. اسلام او ایمان دا دواړه مترادفین مستعملېږي. اسلام په معنا د ایمان سره، ایمان په معنا د اسلام سره. یعنی اسلامم ظاهري او قلبي اعتقادیات ورته وایي، ایمانم ظاهري او قلبي اعتقادیات ورته وایي. دا لکه موږ تاسې عام عرف همداسې ده. چې یو چا ته وایي ته مؤمن یې، و انشاءالله زه مؤمن یم. ته مسلمان یې، و زه مسلمان یم. د اسلام نوم ظاهري او قلبي اعتقادات عبادات مطلوب دي، د ایمان نوم همدا خبره مطلوب ده. دا د ترادف استعمال، د ترادف چې ایمان او اسلام دواړه مترادفین سي، هغه په دې آیت کې ذکر ده. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، موږ راویستل. دا آیت د قوم لوط په حق کې نازل شوی. په قوم لوط باندې فیصله د عذاب وسوله، له وجې د دې د ګمراهي او د غلطو کارونو له وجې نه، د فحشا او د بېحیایي له وجې نه په دې باندې د فیصله د عذاب وسوه. خو په دې کې لوط علیه السلام او د ده کورنۍ دا له عذاب نه بچ شو، ځکه هغه مؤمنان و، هغه مسلمانان و. الله تعالی وایي فاخرجنا، موږ راویستل من هغه څوک کانه چې هغه ول فیها په دې ښاریه کې من المؤمنین د مؤمنانو نه. دا خلک هم له دې ښار نه ویستل. فما وجدنا فیها، موږ ونه موندل په دې ټوله ښاریه کې غیر بیتن، غیر له یو کور نه، غیر له یو خانه نه، من المسلمین د مسلمانانو. الله تعالی وایي موږ له دغې ښاریې نه هغه مؤمنان راویستل، خو په دې ټول ښار کې یو کور مسلمانان وموندل. اولې دغو خلکو ته چې الله نجات ورکړی و، دې ته مؤمنان ویلي دي، او بیا یې دوی ته بیرته مسلمانان ویلي دي. نو معلومه ده اسلام او ایمان دا دواړه یو شی دي. څوک چې مسلمان وي هغه مؤمن وي، څوک چې مؤمن وي هغه مسلم وي. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، موږ راویستل څوک چې ول په دې ښاریه کې د مؤمنانو. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، موږ ونه موندل په دې ښاریه کې غیر له یو کور مسلمانانو. نو د هغه خلکو ته چې الله نجات ورکړی و، دې ته په اول آیت کې مؤمنان ویلي، په دوم آیت کې دې ته مسلمانان ویلي. نو معلومه ده چې دواړه مترادف. نو په اول استعمال کې ایمان او اسلام دا متباین شو. اسلام ظاهري عبادات ورته وایي، ایمان قلبي اعتقادات ورته وایي. په دوم استعمال کې ایمان او اسلام مترادف شول. اسلام
ظاهري عبادات او قلبي اعتقادات وتوای ایمان ظاهري عبادات او قلبي اعتقادات وتوای په دې دوه معنا باندې ډېر ځای په قرآن او په حدیث کې ایمان او اسلام یو دی بل په ځای مستعملي ځکه دواړو معنا مشترکه. دریم اسلام دریم قسم سي مستعملي دا اسلام عام مستعملي لا ایمان نه عام وي او ایمان دا خاص وي. ایمان صرف قلبي اعتقادات وتوای او اسلام هغه ټول دین توای. اسلام دا ظاهري عبادات وتنوای په دې دریم استعمال کې په دې دریم اطلاق کې. اسلام صرف قلبي اعتقادات وتنوای. اسلام دا ټول دین توای کوم دین چې الله تعالی خپل بندگانو ته را لېږلی دی. اسلام دلته بیا اسلام عام سو او ایمان دا خاص سو. نو د اسلام او د ایمان ترمنځ څو نسبته جوړ سو؟ درې. په اول صورت کې دواړه متباینین سو، په دوم صورت کې متساویین سو، په دریم کې اسلام عام سو او ایمان دا خاص سو. اسلام سي په معنا د ټول دین سي هغه په ډېرو آیاتونو کې مستعمل سوی. اليوم اکملت لکم دینکم د حجة الوداع په مقام باندې نبی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي نن ورځ ما دا تاسې دین تاسې ته کامل کو واتممت علیکم نعمتي او ما خپل نعمت تاسې باندې کمال او تمام ته ورسول ورضیت لکم الاسلام او ما تاسې ته غوره کو دغه اسلام دینا د دین په حیث باندې. دلته بیا اسلام د دین غټو وړو ټولو خبرو ته وایي که اعتقادیات که عبادات ظاهریه وي که اخلاق ټولو ته شاملېږي. دویم الله تعالی فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. که څوک طلب کړي غیر له اسلام نه بل دین، دلته اسلام ته دین ویل سوی ده، فلن یقبل منه دا بل دین به له ده نه قبول نسي وهو فی الاخرة من الخاسرین دی به په آخرت کې له جملې د تاوانیانو نه وي. دریم ځای الله تعالی فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. یقینا هغه دین چې هغه الله تعالی ته مرضي ده، الله ته خوښ ده، الله ته محبوب ده، هغه دین د اسلام ده. نو که اسلام په معنا د دین سره کې نو بیا دا دین عام سو له ایمان له ټولو عباداتو اطاعت. نو اسلام په شریعت کې څو قسمه مستعملېږي؟ اسلام په معنا د عبادات ظاهري، اسلام په معنا د ایمان سره، اسلام په معنا د دین د اسلام سره. نو که اسلام په معنا د عبادات ظاهري سي دا به له ایمان سره متباین وي. که اسلام په معنا د ایمان سي نو بیا به دواړه مترادفین وي. او که اسلام په معنا د دین سره سي دا به بیا عام مطلق سي، ایمان دا به اخص مطلق وي. دا خلاص. اسلام سي په معنا د دین د اسلام سي. د دې تعریف به څنګه کوو؟ د دې تعریف څه شی ده؟ د دې تعریف بیا داسې کوی. اسلام سي په معنا د دین سي علامه طحاوی هغه یو کتاب لیکلی ده کشاف اصطلاحات الفنون، ظاهرونکی واضحه کوونکی د مصطلحاتو د علومو. نه دا اوس علما تاسو ته یوه مسله راونیسي نحو په لغت کې دې ته وایي دا معنا ده، دا معنا ده، دا معنا په اصطلاح کې دې ته وایي موضوع دا د غرض دا د فلانه دا دغه کشاف فی اصطلاحات فی مصطلحات العلوم علامه طحاوی صاحب دې خبرې وضاحت کړی. داسې نور کتابونه مسته هغه د اسلام تعریف داسې کړی وایي اسلام په دې درېیمه معنا چې اسلام په معنا د دین د اسلام سي په معنا د دین سره سي وایي د دې تعریف دا ده هو وضع الهي، دا یو الهي تعین ده. وضع یضع وضعا هغه خو تاسې ویلي چې تعین ته وایي. هو وضع الهي دا یو الهي تعین ده، دا یو رباني تعین ده، الله تعین کړی ده. سائق لذوي العقول دا روانونکی ده د اصحاب العقول، عاقلان دا روانوي، حیوانات نه، ماشومان نه، لیوانیان نه، ذوي العقول روانوي. باختیارهم ذوي العقول د دوی په خپل اختیار روانوي. الى الصلاح فی الحال، صلاح فی الحال لره یعنی د دنیا په ژوند، والفلاح او کامیابی ته روانوي فی المعال په آخرت کې. نو دین چاته وایي؟ اسلام په معنا د دین سره. اسلام سے ټول دین جن واخله وضع الهی، الهی تعین ده. اوس موږ تاسې دا دین د اسلام ده. دا دین دا موږ ته خلکو نه ده جوړ کړی،
موږ ته خلکو نه ده تعین کړی، دا دین موږ ته الله تعالی تعین کړی. ورضیت لکم الاسلام دینا، ما تاسو ته د اسلام دین خوښ کړو. نو ځکه وایي اسلام وضع الهی، دا د الله تعالی وضع ده، د الله تعالی تعین ده، د بندګانو تعین ده. سائق لذوي العقول، روانونکی ده، دا بوتلونکی ده اصحاب العقول لره. کوم خلک چې عقل لري، فکر لري، هوش لري، هغه روانوي. چیرته روانوي؟ به اختیارهم، د دوی په خپل اختیار. په اسلام کې جبر نسته، په اسلام کې زور نسته چې ته به یو څوک په زور مسلمانوي یا به په زور په ده باندې لمنځونه کوي. نه، دوی په خپل اختیار سره. دا د موږ تاسې دا اسلام قبول کړی ده، دا منلی ده، دا په خپل اختیار سره منلی ده. نو دا الهي تعین ده، الهي انتخاب ده، الهي خوښ کړی سوی دین ده چې راونونکی ده د عقلونو خاوندانو لره. دا د عقلو خاوندان د دوی په اختیار سره بوځي. چیرته بوځي؟ الی الصلاح فی الحال، خو فی الحال په دا موجوده ژوند کې، دنیا په ژوند کې د صلاح خواته بوځي، له دنیوي فساد نه، له دنیوي شر نه، له دنیوي فتنو نه نجات ورکوي. و الی الفلاح، او دوی کامیابی ته بوځي فی المعال، په آخرت کې. دا به انشاءالله وروسته د اسلامي نظامونو او د غیر اسلامي نظامونو عمده فرق بیانوو. په اسلامي نظام کې هلته د دوو خبرو غم خوړل کېږي، صلاح فی الحال او فلاح فی المعال. د دنیا ژوند به دې هم ښایسته وي، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة، په آخرت کې به هم حسنه وي. فلاح فی المعال به وي. دا د الهي دین، دا د اسلامي دین، هغه دین چې الله تعالی بندګانو ته ټاکلی خوښ کړی ده. د هغو دین کې دغه خصوصیت ده. او راغلو له اسلام نه غیر دا نور ادیان، له هغو سره ټول د دنیا غم ده. هغه بیخي له آخرت نه منکر دي. هغه وایي آخرت هسې د ملایانو خبرې دي، موږ پرې باندې ډاروي چې داسې دوزخ ده، عذابونه دي، ماران دي، لړمان دي. نور وایي شی هم نشته، کراره کراري د خپل کار کوي. دا و اسلام داسې نه وایي. اسلام وایي نه، دا اسلام داسې یو دین ده چې دا بوځي خلک په خپل اختیار سره الی الصلاح فی الحال والفلاح فی المعال، هم په دنیوي ژوند کې د صلاح پلو ته، هم په اخروي ژوند کې نجات او کامیابی پلو ته. دا د اسلام تعریف شو. نو موږ تاسې په نن درس کې د اسلام صرفي ګردانو مو کړو، د اسلام لغوي معناګانې مو کړې، د اسلام اصطلاحي معناګانې مو کړې، او په اصطلاحي معناګانو کې چې اسلام په معنا د دین سي، د هغې تعریف مو کړو چې وضع الهي سائق لذوي العقول باختیارهم المحمود الى الصلاح في الحال والفلاح في المعال. دا د اسلام تعریف شو. سبا ته به انشاءالله موږ تاسې ویلو چې دا موږ تاسې اصطلاح چې موږ په هغې کې بحث کول غواړو، هغه له دریو الفاظو مرکب ده. د اسلام سیاسي نظام، اسلام خو مو وپېژندل، سبا ته به انشاءالله د سیاست لفظ د دې تحقیق وکړو، هم لغوي هم اصطلاحي. بیا به د نظام تعریف وکړو، بیا به د مجموع اصطلاح تعریف. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.